ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو مسلمانانو من به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې زنا دا یو لوی او کبیره ګناه ده. د دې د وجنه علامه ذهبی رحمت الله علیه الکبائر کې او علامه ابن حجر رحمت الله علیه الزواجر کې راغلي چې زنا دا کبیره ګناه ده. علامه ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي چې په دې د امت اجماع ده چې زنا دا کبیره ګناه ده او د قتل او د شرک نه پس د ټولو نه غټه ګناه هغه زنا ده. زنا دا یو لوی ګناه ده. پروردگار عالم د تمام امت مسلمه الله تعالی د دین اوساده او احادیث مبارکو کې دیتا اکبر الکبائر ویل کېږي د ټولو نه غټه کبیره ګناه هغه زنا ده. نو د دې باره کې احادیث مبارکو کې سخت زجر راغلی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک معمول بداو چې هر کله به سحر مونځ لراغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په صحابه تو فرمایل اے صحابه تاسو کې چا خوب لیدلې د شپې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وی د الله رسوله یا مونږ لیدلې دی یا نه؟ نو د یو معمول مطابق رسول الله مبارک د سحر منځ کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کو تو فرمایل اے صحابه تاسو نن شپه خوب لیدلې دي؟ نو ټول صحابه وته د الله محبوبه مونږ خوب نه لیدلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کو تو فرمایل نن شپه ما خوب لیدلې دي او څه عجیبه غونته خوب دي چې دوه کسان رالو او زه اونې ولما او داسې خلکو باندې زما تک وشو چې یو لوی غار دی یو تنور غونتري او پای کې سړی او زنانه هغه به حجاب هغه پراتري او د بحر نه چې کمار دی نو د سر نه هغه تنگ دی او د لاندې ویخ نه هغه ډیر زیات ارت دی. هر کله چې د غار کې یعنی د اور د لمبرا شنو دا خلک بر غار طرف تروړي ته وای چې گویا دا خلک ته د غار نه در افری وته خو هر کله چې د اور د لمبا کم شنو دا غینه پس دا خلق دوباره دا موجوده خلق کته ور پریودي وی ما حضرت جبريل علی نبینا و علیه السلام مبارک میکائیل علیه السلام مبارک ته وی چې دا ما چې کوم عجایبات لیدو آیا دا دی الله پاک چې دا سزا ورکینه د دې وجه سره ما ته وی چې مخ کې دا نور عجایبات چې کم دي عام تا تلا پسر پادې هغه به ویني دا عین پس په بیا ته ته ویم. نو مختصر حدیث هغه به دا بیان کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وی دا الله محبوبه دا تا چې کم منظر کم عجایبات لیدو چې خزي او سړی یعنی برغ به حجاب په دې تنور کې پراتري او د اور د لمبي بر دې سر لروړي او د اور د لمبه چې هر کله یا شنو دا ټول خلق لاندې دوباره وردیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایل د الله محبوبه د هغه خلق چې دنیا کې به زناونه کول دا هغه زناکار سړی او زناکاری خضري چې الله جل جلاله نن دله دا سزا ورکړي. او یو حدیث مبارک کې دام راغلی دی د بخاری شریف روایت ته وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دوه کسان رااله او زه اونې ولم بویت لم ماده ځکه قسمه خلق لیدو د دې غار خلیته چې هر کله لاړم نو دا خلق دا اور دا لمبچ راشي او بر دی غار دی خلی لروړي دا خلق چغي وغي وی ما تاسو کو چې دا کم قسمه خلق دی وی دا هغه خلق دی چې دنیا کې به زناونه کول دا زناکار سړی او خزري چې پروردگار عالم دلنن دا سزا ورکړي. عزتمند مسلمانانو د زناکار سړی د پاره ګوري په جهنم کې پروردگار عالم سخت عذابونه دا بیا مقرر کړي او عام طور معاشره هم په دې باندې روانه ده زناونه کې او زنا ته خلق داړو ګناه نه وینو. نو زنا ډیر زیات اټه ګناه ده. الله جل جلاله دې مونږ تمام امت مسلمه را دین اوساده. او یو حدیث مبارک کې دام راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې جبرئیل علیه السلام مبارک او میکائیل علیه السلام مبارک دا دواړه رالو زه 19 د لاسنا او بویت لما زما تک په داسې قسمه خلکو باندې شو چې هغه غټو پړسېدلي او داسې څښا بوی ته توله کده ټټې په شان څښا بدبویه کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وی ما ورته فرمایل چې دا کم قسمه خلک دي؟ ما ته وی چې دا هغه قسمه خلق دي چې دنیا کې به زناونه کول نن پروردگار عالم دې له دات سزا ورکي چې د دین اصحاب بدبوئی دي
او جهنميان به د خپل عذاب د وجنه دومره زیات په تکلیف کې نه وي څومره چې د دې بوی د وجنه دا خلک د دې خلکو نه دا په تکلیف کې وي نو دا ډیره زیاته عظیمه ګناه ده پروردګار عالم دې موږ تمام امت مسلمه د دې نه وساتي یو حدیث مبارک کې دام راغلی امام بخاری رحمه الله تعالی الادب المفرد کې یو حدیث را نقل کړی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا صحابه او فرمایل دا الله محبوبه حکم یو عمل لی چې عام طور انسان یا اکثر انسان داغي په وجه باندې جهنم ته داخليږي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کو فرمایل چې هغه دوه سيزونه دي چې داغي په وجه انسان جهنم ته داخليږي یو اول نمبر جبه ده خوله ده چې د دې په وجه باندې انسان جهنم ته داخليږي او دویم نمبر هغه زنا ده چې د دې په وجه باندې انسان جهنم ته داخليږي نو دا یو عظیمه ګناه ده الله جل جلاله دې موږ تمام امت مسلمه د دې عظیم ګناه نو ساتي الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي